بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن جادلوك دغزي نه دی فإن حاجوك پس کو مباحثه کی دوی ستا سره سوایا خالص کړی دی ما ځان خپل الله او هغه چا تابعداري کړې زما حاجوک معنا جدال فإن جادلوک حاجی نه جدال مراد مناظره و مباحثه د دې محل خدا په سکی کوي چې ان دین الله الاسلام مخکې ذکر شو ان دین عند الله الاسلام دوی کې مناظره و مباحثه کوي تاسو سره دوی وایي چې نه دی والمراد بهم د حاجوک کې کوم ضمیر دی دغه څوک مراد دی وایي په دې کې مراد دی وفد بني نجران عند الجمهور نجران کې د سوارا او سید الله وفد را لګلو نبی علیہ السلام سره دې کوم مباحثه کول قل اسلمت وجهي لله تدبیتا جواب کې دا وایي اسلمت معنا کې وجهي معنا اخلصت نفسي نفس کې څه مراد بس ټول هر څه بدن هر څه نفسي و جملتي لله وحده روح او بدن او ټول اندامونه جملتي دا او د خالص کولو څه مطلب دی لم اجعل فيها لغيره شريكا بل چار پار پدې کې شریک نه غنم بان دا شریک غنلو صورت پیش کړي بان اعبده و ادعو اله ما شریک غنل پرې طریقه چې عبارت کوم تا بل چا الله او الہ ورته د الله سره اوس پورا مطلب خي و یعنی ان دین دین التوحید حاصل جواب دا شو چې دین زما دین توحید دا غزور دین دی چې ثابت شوی تاسو سره د صحت تاسو تم صحیح وایي کما تورتن صحت ثابت ته ما سره نو راوړې ما څه شی نوې چې تاسو ما سره کې مناظره کوئ یعنی تاسو مباحثه او مناظره په څه باعث کوئ حال دار چې ما سره نوې شی خو نه پېښ کړه خو هغه دین توحید نه پېښ کړي هغه تاسو معنی وې د دې قل اسلمت وجه لله دې تفسیر دا بل آیت ده استوي رضی ونحوه قل يا الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا بس دې مضمون هغه دې تفسیر سواء بيننا سر تفسیر وهو دفع للمحاجة وإذا قل اسلمت وجه لله دا محاجة دفع دا باسي ضرورت نشتا زمونږه استاد خبر خو یو اتفاقی نه ده بأن ما هو عليه وما هو من المؤمنين حاجه بلې طریقه د فقې چې هغه دین چې پیغمبر علیه السلام پې دی ما سره کوم مؤمنان دي او پې دي دا د حق او یقین او شک پکې نشته او معنا د په دې یقین کې ورته تاسو مناظره کوئ من اتبان دا عطف ته پتا باندې فی اسلمت اسلمت کی ضمیر متصل دی وینا عطف ته اے اسلمت انا ومن اتبانی سوال دی چې ضمیر متصل باندې عطف و ضمیر متصل مرفوع باندې عطف کیږي چې فاصل راشي وحسنا او صحیح شو فاصل ته وایي اسی نه صحیح حسن معنا صحیح شو
دام احتمال له يجوز يكون الواو عطف نه واو مان دمای ونو فيكون بیا مفعول ماهوش مع من اتبعني معنا بل قرات خو من اتبعني یا په اظهار سره دواړو حالو کې ان حال وقف حال وصل دواړو سهل و یعقوب ارسال یعقوب قرات ابو عمر ور سره موافقت کړی دواړو سره په وصل کې یا ظاهري او وقف کې نه عامه او قرات خدا دې دواړو کې نه وجهي بل قرات په وجه کې خي وجهي مدني وشامي وحبس والعشاء والبرجومي ګوره یو قرات ته وجه اسلمت وجهي لله بغیر فتحې دی انا دا مخکې قرات او اسلمت وجهي دا مدني وشامي وحبس قرات والعشاء والبرجومي یا فتحې سکون سره نور قل للذین اوتوا الكتاب والأميين ویا کسانو ته چې کتاب ورکړل شوی دی او امیانو ته یعنې مشرکین تاسو اسلام راوړی دی پس که اسلام وروړو دی بس دوی په هدایت شو اوتوا الکتاب کې څوک مرادي اليهود والنصارى والأميين دی کې والذین لا کتاب لهم کسان مرای کتاب سره نشته مشرکین عرب اسلمتم وی دا دو همزو سره همزه استفهام همزه افعال دواړو اظهار سره وفي قرات یعنی انه قد اتاکم من البینات اسلمتم کی مراد څه ده اسلمتم لفظي معنی خدا وکړه شو مراد څه مقصود سوري دا ده یعنی مقصود دا ده چې راغلي تاسو بینات هغه چې تقاضا کوي د حصول اسلام یعنی تاسو اسلام راوړل نو آیا تاسو اسلام راوړل د بیناتو په تقاضا یا تاسو پوری خپل کفر نو مقصود پرې کې دا دی چې د اسلام راوړلو باعث موجود دي حجج موجود اصل مقصود بګدار بعضی مفسرین ویلي چې لفظ استفهام دے اسلم کو مراد پکې امر ده یعنی اسلمتم معنا اسلمتم یعنی اسلموا اے اسلم مراد ده لکه حال انتم منتهون قران کې راغلی سورۃ مائده کې خمر چې حرام شو انتم منتهون راغی نو دې کې معنا ده انتهو ده انتهو بنشه اخبار دے معنی و مقصود پکې منع فإن اسلموا فقد اهتدوا معنی فقط اصابوا الرشد ورسد الهدایت حيث خرجوا من الضلال للهدى کله چې دوی وتل د ګمراهۍ نه هدایت اصحاب الرشد لپاره د حيث تعلیل رشد ورسېږي ځکه چې ګمراهۍ نه هدایت وو تولوا فإنما عليك البلاغ دوی رازو کو پس پتا لري سره پسول یعنی تا ته نقصان نشي در رسول کې دوی راز کې تا ته هیڅ نقصان نشته بس ته رسول منبه تنبیه ورکوونکې عليك الا ان تبلغ الرساله وتنبه على طريق الهدى پیغامات ورسه تنبیه ورکی وخه لار د هدایت بس الله بصیر بالعباد الله بصیر په بندیان ويجازيهم على اسلامهم وكفرهم کوم مسلمان دے کافر دے ارو جزا ور کوي په اسلام داغو خجزا کفر داغو بد جزا ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين یقینا کسان جو کفر کوي په ایتونو الله او قتل پیغمبران په حق قتل یا کسان چې امر کوي د انصاف خلقنا پیغمبران نه علاوه یقینا دا کافر چې دیر زیر ورکه بیا عذاب علیم عذاب درته الذين خیر پر موصول صله ان بارے سمشو بشرهم بعذاب علیم دی خبر
دا موصول صله دا متضمن دی معنا د شرط لره دا اسم دی نو د دې وجه نه په خبر کې فا راغلی وبشر څه ذکر کوي هغه کسان چې کفر کې بیاتونه د الله دي کوم مراد څوک دي هم اهل الکتاب دا چې کفر کوي او پیغمبران هم قتل کړي څوک دي اهل الکتاب سوال دا چې موجوده علی کتاب خو نه قتل کړي جواب دا چې دوی راضي په قتل د ابا او دوی پیغمبران دوی ابا او مشران پیغمبران قتل کړي او دوی راضي دي نو دا دې ته نسبت شو رضا ده ولې غیر حق تلبس بغیر د حق نو دا وی حال مؤکده ده حال محسسه نه ده ځکه چې پیغمبرانو قتل خو نه مګر نه حق قتلون نبیین چې وې نو دا پناه حق قتل پکې راغی پیغمبرانو قتل نه مګر پناه حق دا تاکید قتل النبي لا يكون حقا او قتل کسان ورونه القسط دلته یقتلون بذبان او یقاتلون يعني يقاتلون النبيين او يقاتلون الذين يأمرون دار حمزه قرات القتال دا غلط شو یرستنی کې صرف اول کې یقتلون دي اول کې یقتلون دي او پسې کې دوی دي يقاتلون او يقتلون قسط عدل من الناس د خلقونه دا الذين يأمرون بیان نور خلق پیغمبران علاوه مؤمنان قتلی خبر ورته کوي نبی علیہ السلام فرمایلی دا اوس کیسه ردی متعلق چې قتل کړیو بنی اسرائیل درې څلوېښت پیغمبران په اول دور سره یو سات پاسېدل سل او 12 سړي د بهادر بنی اسرائیل نیکانو بنی اسرائیل نه امر وکړو قاتلانو ردی تر معروف منع کړل بدکار نه ینه پیغمبرانو د قتل نه منع کړل وقتلوا جميعا في اخر النهار من تعال دا ورځ کې دغه قتل کړي شو دا کسان دا نیکان بشرهم بعذاب أليم دخلت الفاء في خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء زمین دی اسم د دې موصول صله معنی د جزا نه معنی شرطیت یا دا ځکه چې شرطیت جزا غواړي كأنه قيل الذين يكفرون وبشره بمعنى من يكفر ومن شرطيه معنی بکرا من يكفر وبشر وهذا لأنه دې وجه وي چې ګوره د لیت او د لعل چې دا په اسماء مشبهه بالفعل کې دي حروف مشبهه بالفعل کې دي دا انم دې لیت او لعل په جواب خو نه راځي او ان کې ودرا مبتدا چې متضمن د معنا شرط لري خبر کې فا راځي دلته خو مبتدا پاتې نه ده ان لپاره اسم ګرځیدل وجه دا لأن إن لا تغير معنى الابتداء إن چې دا نه اړای معنی د ابتداء نه مبتدایت په خپل ځای پاتې صرف تحقیق اضافه کوي تحقیق تایي وكأن دخول کلا دخول گویا کې دخول لئن په مبتدا کلا دخول بس هغه مبتدا د مبتدا چې متضمن معنی د شرط لري دا خبر کې فاوړي خبر کې فارس ولو كان مكانها ليت ولعلك وزيد إن ليت ولعلك باب دخول فهم ممتنع وبنرات أولئك الذين حبطت أعمالهم زائد أعمال لي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وي نو زائد كدول الدنيا والآخرة کی مطلب سے وأعمال زائد شو لعنت الدائم شو دا في الدنيا والآخرة دوام لعنت الدائم شو زندگی دنیا کی عذاب پاک مطابق الدنيا والآخرة بدي بولي ما لهم من ناصرين او نشتر دي لپاره سیم دادیان و ناصرین ول من ناصر مفرد ولا شی کی عموم راضی کړه سیاق تنفی کی ناس ذکر راشي عموم پیدا کوي فاده عموم کوي و جمع رااله جمع کړو لفظ ناصرین
لوقف رؤوس الآیه دپاره ده وقف د رؤوس د ایتونو دی نشي په رؤوس سرونو د ایتونو باندې اختتام د ایتونو باندې یو شان وقف وشي والا که دغه مقصود پکې نه وي نو بیا خو مفرد نکره هم په نفي کې عموم پیدا کوي یو عموم افاده کوي عمره ولي